أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدقت يا رب العالمين. مخکې د منافقینو خبره تیره شوه چې هغوی کوم ګمانونه کول، بیا نمونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر شو چې الله رب العزت وفرمایي چې ستاسو لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ مبارکه کې نمونه ده. او نن د مؤمنانو سوچه مؤمنان چې کوم دي د هغوی خبره د الله رب العزت فرمایي ولما رأى المؤمنون هر کله چې ولید المؤمنانو الاحزاب دغه ډلې ټپلې دغه ډلې چې کله ولیدلې دا لښکرې ولیدې چې په مدینه منوره د هر طرفه راځي او اوس به په مدینه حمله کوي. چې کله دوه معنی دلته کې راځي چې دا یې ولیدل نو دوی وویل دغه ټیم دوی وویل قالو وویل دي هذا دا چیرې دا کمې لښکرې چیرې ما وعدنا الله ورسوله دا مؤکد کومه چې وعده کړې وه موږ سره الله ورسوله او رسول د الله رب العزت، یعنې دا څه نوي شی نه دي زمونږ په ایمان کې چې دی کمزوروالی نه راځي، زمونږ ایمان نور هم مضبوطېږي. دا موږ سره خدای او د هغه رسول وعده کړې وه چې په تاسو باندې به د ګیر چاپېره نه لښکرې حمله کړي. دا چې کله د احد کې مسلمانانو ته ظاهرا لږ کمزوري وشوه او حالانکې هم تختې د کافران خو چې څه ځای پورې حمراالاسده پورې لاړه الله دې راته وښایي چې هغه ځای پورې لاړ کله نو هلته کې دي خپلو کې بهي راغون شو چې هلکه ته ولې راوتښتې هغه به ورته تا ته مې وکته ضرورت هلکه ته ولې راوتښتې هغه به ورته تا ته مې وکته راځئ چې بیا پې حمله وکړو. نو مسلمانانو چې کله دا کیسه کافرانو کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري راواغسته او روان شو دي بیا وتښتېد. دغلته چې کله راورسېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دوی به بیا په تاسو باندې حمله کوي او ښه ډېر به وي، ښه ډېر به په یو ځای راځي خو تاسو ته به څه نقصان نه کوي. نو هغه په دغه موقع باندې بیا ښه ډېر راغلي. یو دا بله وعده ذکر کیږي چې یا دا وعده وه چې الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول متى. وی الله رب العزت فرمایي چې تاسو ګمان کوئ داسې دام خیال دی چې موږ به ایمان راوړو امتحان به نه راځي بس ایمان مې راوړو ډایرکټ جنت دی ایمان مې راوړ ډایرکټ جنت دی ټکټ راته ډایرکټ میلاو شو بل څه بس په منځ کې به امتحان نه راځي. الله وایي نه وایي مستهم البأساء والضراء مخکیني کامونه چې وو هغې ته به دا تکلیفونه دومره ډېر سخت ورورسېدل چې اخره کې به دې خلکو وي چې متى نصر الله د الله امداد به کله وي دومره به مجبوره شي سخت به شي چې خدای هغه امداد به کله وي. نو دا وعده مونږ سره الله کړو چې په مخکې امتونو دا راغلي وو په تاسو به هم دا راځي. نو هره وعده چې دی اخلي قالو وویل دي هذا دا چې دی ما هغه دی وعدنا الله چې وعده یې کړې وه مونږ سره الله ورسوله رسول د الله رب العزت وصدق الله او رښتیا ویلي دي الله ورسوله رسول د الله یقینا وما زادهم الله رب العزت فرمایي نه زیاتو دي لره د رؤیت د کافرانو لیدل د کافرانو دوی ولا نه زیاتول الا ایمانا مگر ایمان و تسلیم او تابعداري. کافرانو خو به چې لښکرې لیدي منافقانو نه یې به نور هم کمزوري کړي. تاسو به وایي چې بادونه فی الاعراف وی چې کاش چې موږ په بانډو کې په مدینه منوره کې نه
الله رب العزت فرمایي چې د ایمان والا به دا لښکرې څومره ډېرې دي نو نه زیاتو دوی لره مګر ایمان او تابعداري نور هم زیاتې ده. دا د مسلمان شان دی. الله یې توفیق راکړي. الله وایي اوس د دې سړو نه من المؤمنین د دې مؤمنانو نه رجال څه سړي دي څه خلک دي پکې نو هر انسان سړی نه دی بعضې پکې سړي دي هغه د کار خلک دی. من المؤمنین د مؤمنانو نه رجال بعضې بندګان دي صدقو چې دوی وعده کړې وه. دلته خو عامه خبره ده دلته خو عامه کیسه ده خو عام بندګانو کې موږ خبره کړو. د صحابو باره کې هغه ټول کاملین دي. من المؤمنین د مؤمنانو نه رجال دلته تنوین دپاره د کمال دی چې مثال په طور تنوین دپاره چې د کمال واخلي نو به دا ټول صحابه چې دی دا د کمال خلک او چې دی پسې څوک لعن او طعن کوي شتم کوي په دی پسې خبرې کوي نو لعنت الله د الله لعنت دی په هغې باندې. نو الله فرمایي من المؤمنین د دې مؤمنانو نه رجال څه بندګان دي صدقو چې رښتیا یې کړه ما هغه عاهد الله چې وعده یې کړې وه د الله سره علیه په هغې باندې. لکه بعضې لکه د غزوه بدر په موقع باندې ندور بن حارث رضی الله تعالی عنه چې دی نو دا نو شریک شوي د وی چې به بله غزوه راشي زه به خامخایي شریک کېږم زه به ډېر زیات خفه چې لومبنی جهاد و زه شریک نه شم. خیر بیا چې کله احد غزوه جوړه شوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت خبره هم خوره شو وغیره نو دلته دا نضر بن حارث غالبا د انس رضی الله تعالی عنه ترو دی دا احد میدان طرف ته را روانو چا ورته څه کې هلته خو دومره سختي وغیره هغه ورته وي د احد د طرف د دې غر د دې بل طرف نه ماله د جنت خوشبويي راځي. بیا عمر رضی الله تعالی عنه چونکې د خلکو دا خبرې اورېدلې وغیره نو هغه هم ځان له ولاړو بس بالکل داسې حرکت یې نه کوم نو دې ته وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي چې څه کې هغه ورته خبر نه خبر څه راپور شوي دا ده دې ورته وایي نو د جنت دروازه خو بنده نه ده د جنت دروازه خو بنده نه ده لاړ په میدان باندې دا وعده کړی و منښت یې کړی چې کوم جنګ راغی په هغې کې به زه قرباني ورکوم او میدان باندې ورته نه شم په هغې کې بیا شهید شي بچو دا شهداو بیا ته چې کوم دی هغه میدان کې دکه شان ابو دجانه رضی الله تعالی عنه په دواړه لاسه بې توره چلوله او په دغه ورځ باندې 3 تورې په لاس کې ماتې شوي 84 زخمونه چې دی دا په بدن باندې راغلي 84 زخمونه او غالبا نضر بن حارث رضی الله تعالی یا ابو دجانه رضی الله تعالی عنه یا ابو دجانه سه نو شهید شوي خو په دې کې یو و چې د هغه په بدن باندې بیا دا وارونه دومره پرله پسې و چې د هغه شناحت بیا خپلې خور صرف د ګوتې نه و یو خو هغه بله مشهوره واقع هغه نه د دې صحابي متعلق دې دواړو کې یو د هغې بیا د خپلو خونې د دې شناحت او دکه شان غالبا طلحه رضی الله تعالی عنه د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله زخمي شو یعنی صحابو راوسته یا خپله چې دی کندې ته ګزار شم نو هغه به پې دا لاسونه د پاسه د غشو نه د بچکولو دپاره نیسلي 72 غشي دا په لاسونو باندې او په ملا باندې بچکلو رسول ځان یې ډال جوړ کړو 72 غشي ته هغه لګېدلي زخمي شوي او لاسونه یې د هغې د لاسه بیا شل شو مسافت 72 غشي بیا وروسته جمع کې شهید شوي. من المؤمنین د مؤمنانو نه رجال سړي دي صدقو چې وعده یې کړې ده ما صدقو چې رښتیا یې کړه ما هغه عهد الله چې وعده یې کړې وه د الله سره علیه په هغې باندې فمنهم نو بس بعضې د دوی نه من هغه دي قضا وفا چې یو معنی ده چې وفا یې وکړله نحبه په نظر او په منښت خپل چې کومه منښت یې کړې وه هغه یې پوره کړه
قضا نحبه چې پوره یې کړله هغه وعده خپله هغه منښت خپله ومنهم او بعضې د دې مؤمنانو نه من هغه دي ینتظرو چې هغې انتظار کوي خالد رضی الله تعالی عنه به فرمایل اگر چې په دې موقع هغه مسلمان شوي نه وروسته بیا مسلمان شوي دی خو هغه وایي ما د سلو نه په زیاتو جنګونو کې شرکت کړی دی په دې باندې چې ما ته شهادت میلو شي خو زه نه یم شهید شوی او هیره کې به وي وایي ای خالده چې څوک ولران وایي اموتو کموت الحمار وایي مړ کېږم په شان د مرګ د خر وایي داسې مړ کېږم د میدان جهاد کې راته شهادت میلو نه شي او د سلو نه زیاتو غزوات نو الله وی ومنهم من ينتظر وبعض د دین هغه دي چې هغه انتظار کوي د شهادت بعضو وعده پوره کړه او بعض انتظار کوي وما بدلوا او نه بدل کړی دي نه بدل کړی دي دین لرا تبدیل په بدلولو سره یا وما بدلوا تبدیلا او بدل نه کړی دي وعده لرا په بدلولو سره یجزي الله لپاره دي چې بدل ورکړي الله رب العزت الصادقین رښتونو ته بصدقهم په سبب د رښتیا او د دې چې خپل وعده پوره کړله ويعذب المنافقین او چې عذاب ورکړي منافقانو ته ان شاء که چېرته وغواړي الله او یتوب علیهم یا رجوع کړي په دې باندې په دې منافقانو رجوع کړي نو په دې کې بعضې کسان داسې لږ محدود چې هغه بیا پاخه مسلمانان شوي هغوی دا منافقت نه بیا توبه یې نو علما لیکي چې هلته مراد ان الله یقینا الله رب العزت کان دی غفور الرحیم بهنه کوونکی او رحم کوونکی الله دې را باندې وکړي الله فرمای ورد الله الذین او واپس کړ الله هغه کسان کفرو چې کافرانو بغیظهم دا با چې دا په معنا ده معده مع غیظهم سره د غوسې د یو کس راشي ستا خلاف لویه منصوبه جوړه کړي میدان ته راغی ستانې ګیر چاپېره ګیره واچوله او دلته درته یو میاشت ایثار شو او هغه ته فایده میلو نشي فتحه میلو نشي نو الله رب العزت وایي ورد الله الذین واپس کړه الله دغه کسان کفرو چې کافرانو بغیظهم سره د غوسې د دوی لم ینالو خیرا لم ینالو چې حاصله یې نه کړه څه فایده هندوستړی خدای ناراضه ځان یې ستړی که هېڅ هم ورته میلو نه شو وکفى الله او کافي الله رب العزت المؤمنین د مؤمنانو نه القتال جګړه کوونکي د مؤمنانو د طرفه الله کافي دغه بس یا وکفى الله المؤمنین او بچ کړه الله رب العزت مؤمنانو لره القتال د جنگ نه په دغه موقع باندې استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ظرفعلی خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه وایي چې یو کس دا دشمن دی خو چې هغه شریعت دا مني چې دی دشمن دی او دی د شریعت د شریعت پر انا کې یو زمون ذاتی یو سبل سي د شریعت پر انا کې نه مثال په تور ضرور نه چې خور حق واړي هغه دشمن شي یو کس د بل خپل حق واړي هغه دشمن شي د پاده سره په ناجایزه خلک ودرېږي هغه سره په ناجایزه ودرېږي د یو بل دشمنان شي الله دې پوهېږه ته چې په ناجایزه ودرېږي قبر ته به ځې که نه د هغه په قبر کې به سملي دا ته چې په ناجایزه د بل سره هغه یو کنځلې کوي ته شپږ کنځلې کوي دا ته چې په ناجایزه د خلکو بیړي چپې کې خلک چې خپلو کې ارامۍ جګړې سره به څه کوي قبر کې به څه کوي ورتلي که نه او دا خو نشته چا سره وخت لیکلی چې ته به توبه وباسې بیا به نه چې شریعت یې ومني چې او تا هسې بې ستانګوي تا سره دشمني کوي نو استاد محترم رحمه الله فرمایلي دي هغوی وایي چې درې آیاتونه یو فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم او یو چې دی دا یو آیات وکفى الله المؤمنین القتال او بل وقاتلهم الله الی ينفقون چې دا څوک وایي نو د ده دغه دشمن به خدای پاک ډېر زر یا به دنه د هغه مخه وړي او یا به هلاک شي ختم شي خو چې هغه شریعت مني ولې چې شریعت ورته دشمن وایي او چې ته ورته دشمن بیا ستا هغه نه وکان الله یقینا دی الله رب العزت قویا زورور قوي عزیزا زورور داسې کار شوی چې دی کله دې محاصره کړې وه د مدینې منورې نه
نو دا مسلمانان کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ته سوچ کوي دا ربط دې چې ربط خطا شي سبا کله چې مسلمانانو مدینه منوره ته تشریف راوړل الله دې راته بارو کله چې تشریف راوړل نو په مدینه منوره کې مسلمانانو او قبایلو باز یا یهودو وغیرہ چې د مذهب په اعتبار سره وایي دی معاهده وکړي خپل نو مسلمانانو ته یو قسمه برتری ملو خیر خدا خو دې په زړه کې ساتل او د دې یو غټه قبیله و بنو قریظه دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهده کړې چې معاهده ور سره کړې و چې کله دا موکه شو اغیبا ارامیانو د غنورو له روټیم رسوله په څه طریقه باندې او اغي سره ملو دا مکی د مشرکانو سره او نورو قبایلو سره ملو او وعده د مسلمانانو سره کړی و اگر چې کافرانو په معاهده ورته کول شي خو چې ستا په معاهده کې بل مسلمان ته نقصان نه او هغه معاهده که هر ملک یې کوي هر څوک یې کوي چې بل مسلمان ته پکې تکلیف وي هغه حرامه ده ناجایزه ده او ذلت به وي نو الله رب العزت فرمایي چې دغه اوس دغه معاهده یادي الله وي نو اوس هغې چې کله دا چلونه وکړه دا محاصره ختمه شوه د مدینې منورې نه واپس وتښتېدل فرشتو چې دې وځغلولو څه هوا پرې راله وغیره رسول الله صلی الله علیه وسلم جنګي ټوبې وباسله او چې د جنګي آلات وغیره کېښودل جبریل امین راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي وی تا خو جنګي آلات لرې کړه وسله دې لرې کړه ویا او که نه ولې نور څه حکم شته وی فرشتو لا وسلې نه دي لرې کړه هغې لا وسلې نه دي لرې کړې وی الله وایي چې بنو قریظو ته لاړ شو هغې له د واده خلافې سزا ورکړه کاکا واده به نه ماتې د پښتنو به یوه خبره وه اوس پښتانو هم د پارم نه بغیر کار نه کېږي ځکه په یو بل اعتبار دی نو به هغه چې دا دکه نو هغه ورته وایي چې لاړ شو هغې له د واده خلافې سزا ورکړه الله وایي ښه بس واپس مکه مسلمانان روان شو هلته هغې ته وی راکوز شي نو د هغې ډېر لوی شان او شوکت و تکبر او 1,400 کسان ورسره په کله کې هر کې دا جمجو کسان دا 1,400 کسان دا ورسره جمجو کسان په کله کې ګن او نور بیا مشران نو څه کشران زنانه وي خیر چې دی ورله هغې ویل نه موږ نه درګوزېږو 15 ورځې د دې محاصره وکړه مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 ورځې پس هغې راکوز شو او هغې وی موږ به هله درګوزېږو چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه زموږ فیصله وکړي او سعد رضی الله تعالی عنه په دې جنګ کې زخمي شوي په دې محاصره کې هغه د دې کلک ملګری وڅو دی وی چې هغه به زموږ دغه وکړي فیصله وکړي او هغه د خدای نه سوال کړو چې خدایه پاکه ما تر هغې مه شهید کوه تر څو چې تا ما ته د دې د هغه ذلت په سترګو نه ښولې چې دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خلاف ورزي وکړه هغه له دومره عزت ورکړو دې خلاف ورزي وکړو هغه ته چې کله فیصله راغله ورته په ما فیصله کوي یا ته زموږ نږدې کس یې او دا ورته بالکل صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل صاحب زما فیصله به منظور وي یا وستا چې څه فیصله وکړه د دې چې کوم جمجو کسان دي دا ټول چې د دې نه سرونه ووهه او دا کشران یې چې دا به مسلمانان ځان سره کېدي به غلامان چې دا مشران بوډاګان به ځان سره ساتي او زنانه به وینځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو ساده داسې فیصله دې وکړه څنګه چې د الله په دربار کې کومه فیصله شوې کومه فیصله چې د الله په دربار کې شوې ده د دې لپاره هغه فیصله ستا په خوله باندې جاري شوه دا د مسلمانانو سره او دا ورته بیا وایي او داسې فیصله دې وکړه کومه چې په تورات کې د غدار دپاره راغلی چې څوک غداري وکړي خلاف ورزي وکړي نو په تورات کې دا فیصله راځي خیر نو هغه خبره ده الله وایي وانزل الذین او راکوز کړل الله هغه کسان ظاهروهم چې هغې امداد کړو د اهل مکو سره من اهل الکتاب د اهل کتابو هغه مشرکین ولا اهل کتابو یهودیانو من صیاصیهم د کلګانو د هغلونه د هغې د کلونه راکوز شو وقذف فی قلوبهم الرعب او واچو الله رب العزت په زړونو د دوی کې روغ ورنه خوراکه ورسره د ډېر وخت و 2 میاشتې ګزاره کولی شوه خو 15 ورځې پس ویارېدو راکوز شو نو الله رب العزت فرمایي فریقا تقتلون یوه ډله تاسو قتلوله
وتأسرون فریقا او بل ډله قیدیان کوله نو 1400 کسانو 600 چې هغه پکې قتل کړي شو او نور چې دې قیدیان کړي شو معلوم نه د مسلمانانو په لاس کې راغلي واورثکم او وارثانو ګرځولې تاسو ارضهم د ځمکې د هغوی و دیارهم و د کورونو د هغوی و اموالهم و د مالونو د هغوی و ارضا او د هغې ځمکې لم تطوروها چې تاسو نه وهلې په جهاد تاسو د جهاد په حالت کې په قدم نه وهلې چې تاسو په قدم نه دی د هغې چې تاسو به وارثان ګرځوو چې هغه کومه ځمکه ده هغه د خیبر ځمکه ده وکان الله یقینا دی الله رب العزت علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت لرونکی نو چې کله د دې بنو قریظه مال غنیمت وغیرہ ډېر راغی نو چونکې د مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور مبارک کې مور بیبي فرمایي چې غالبا سلویخ ورځې منکر اور نه نیول شوي داسې لوکې تندې او دا 3 ورځې دا معمول نو دا صحابی دا ام المؤمنین چې کوم امهات المؤمنین د بیبیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا خبره رااله چې اوس به موږ هم لږ مطلب په راحت سره خوراک وکړو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مطالبه وکړله د جامو یو صحابي بل صحابي ته وایي تاسو خو ډېر ښه ډېر ښه اوس وروستو دور کې ورته وروستو یو صحابي مسلمان شوی وی زمان با یوه تابی ده وی شتابی ده وی زمان با یوه جوړه وه هغه به م چې وویځل هغې ته به بیا ناست و چې دا وچه شي نور سره اثرونه موږ داسې زندګي تېره کړې ده ابتدا کې تاسو خو ډېر ښه نو خیر داسې سختې وي د دې په زړه کې دا رات نو هر ښځه د خپل خاوند نه مطالبه کولی شي د جامو دا د هغې حق دی دکه شان د ځان نه بګې ټیکولی شي دا د هغې حق دی دا څه بده خبره نه وه خو چونکې د هغې ایمان ډېر د اعلی سطحې هغه ډېر لوی متوکلین وه د ټول امت میندې وې نو الله ته دا خبره خوښه نه شوه چې تاسو سره دا خبره نه ښایي تاسو به دا خبره نه وي نو الله رب العزت ورته زورنه ورکړله و یا ایها النبی ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قل ووایه ته لازواجک دې بیبیانو خپلو ته دې ته آیاتونه د اختیار وي د مفسرینو په اصطلاح کې دې بیبیانو ته اختیار ورکړی شوی دی ورته وایي ان کنتن که چېرته تاسو تردن الحیات الدنیا غواړئ زندګي د دنیا وزینتها او زینت د هغې نو فتعالینا راشیه ده امتعکن چې جوړه درکړم تاسو ته سامان درکړم تاسو ته واسرحکن او څوکم پرېږدم رخصت کم تاسو له سراحا جمیله په رخصتولو ښکلو سره جامې به درکړم خو طلاق به درکړم په طلاق جمیل سره پرېږدم ځکه د دنیا کاپې ما سره نه دي ما فقیري غوره کړې ده ګوره دومره مطالبې کړې زمونږ ده ته دې خیر کوي هغو د میاشت سره پیشن بدلېږي د نیکانو کله د تانګو پنسو پیشن وي کله د ارتو پیشن وي کله یو شان جوړوي کله بل وي دا ټانګې نومونه هم سمې ډېر دي نومونه هم نه ختمېږي ته دې خیر واسرحو زمونږ یو ملګري غالبا هغه راته خبره کوله هغه بیا د بل چا خبره کوله هغه وایي چې ما کور والا ده جوړه راوړله خو د بل چا خبره یې کوله وی هغې وایي چې دا خو داسې ده داسې ده داسې ده وی هغه خیر واپس مې وړه وی هغه مې بنده کړه هغه دوکاندار ته مې چې دا په ډبي مبي کې ښه ښکلې بنده کړه زه به واپس دا خپله کور والا راولم همدلته وی ما غالبا چې بسو باندې راځه ما ورسره خبره ګودرېده ده خو دوره وخت یې ماته کړی مونه دوره وی هغه وی هغه ښځې ته یې راله چې دی بلا سیمتونه وکړه چې دا نوې چې ډیزاین راغلی دا سیمه چې بس واغېستې وه د هغې په ډبل یې دې واغېست وایي چې کور ګرمې ما ته خدای دې خو بس خو مکه جوړه ده او چې دا په ډبل قیمت واخېسته نو منله اوس هماغه دی د دې نوې وسرحکن سراحا جمیلا په طلاق ښکلې سره په رخصت ښکلې سره وان کنتن الله رب العزت فرمایي وان کنتن او که چېرته تاسو تردن الله غواړئ الله لره ورسوله او د الله پیغمبر غواړئ دې بیبیانو ته ووایئ که الله غواړئ او د الله پیغمبر غواړئ نو ای والدار الاخرة او کور د آخرت نو فإن الله
ځینې کیسې داسې خدای ته دا موږ کوو نه خو دا چونکې د ماحول سړي دا ته کوو دا ځینې کیسې داسې راشي یو زنانه به تاسو ته پته ده تاسو دا مونږ چې بار بار وایي چې بې مهاره مه پرېږدئ خیال کوئ د ګرد بازارونو ته کوشش اختیار کوئ باسي 100 لاک روپۍ صرف په تعویضونو ورکړي دي ښه تاسو ته به ناشنا ښکاري چې دا داسې خبره او 9 لاک روپۍ پکې ورته واپس میلاو شوي خاوند ورته چېرته په ګرد کې ویلي وو چې بهي دویمه ښځه در باندې کوم هغې غریبې پړه خوړلې وه هلکه دې ستا ته یارې دویمه ښځه کولی شي دا نیکه هسې یارېږي نو هغه ورته چېرته ویلي وو هغه تعویضونه والا د خدای پاک پوهېږي بار ورکولې مې پیسې یو څه بل څه خاوند به پیسې رالېږلې اخره کې ورته چې زه خو بلا پیسې رالېږم او دلته نتیجې سره وته چې بلا عمره پیسې رالېږلې خیر اخره کې چې خبره راولېده لاړه کیسې دغې ته چې هغه ورته چې دا ما پلانکي له ورکړي ولې تا ما دې په تا دویمه ښځه کومه خبره ده تعویض تاسو دغه میزان نه معلوم دویمه ښځه نو خبره داسې وإن كنتن تردن الله ورسوله طارق مسعود چې هغه دغه ته تللی دی د هندوانو ځای ته ورغلی دی ماندار ته هغې نه هغه مذهب باره کې تپوسونه کړي وغیره نو ورته هغه طارق مسعود چې چېرته لاړ شي دلته چې دا زناګانې زیاتې دا ودونه زیات دي بچي زیات وړل هغې ته ویې 3 ودونه نه کوي 4 کوي نه 4 ودونه نه کوي هغه دغه ورته هندوانو مشهور چې موږ د یوې نه تنګ دي ورته 3 موریان زمونږ د همدې تنګ غریبانه وإن كنتن او که چېرته تاسو تردن الله ورسوله تاسو غواړئ الله او د الله پیغمبر و دار الاخرت او کور د آخرت نو فإن الله بس یقینا الله رب العزت اعد تیار کړي دي للمحسنات د چا دپاره د ښایسته عمل کوونکو دپاره د هغه زنانو دپاره چې پاک دامنې وي منکن ستاسو نه اجرا عظیما لوی اجر یې ورته تیار کړی دی غربت اختیار کې په دغه غربت کې وخت کې لوی اجر الله تعالی نو چې دا آیاتونه را نازل شو لومبنۍ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی زه لاړ شه او کور دې سلا وکړه د مور او پلار سره که چېرته غواړې نو زه به دې په ښکلې طریقې سره پرېږدم او تا ته به د دنیا ورځي نه وی زه الله علم او د هغه رسول علم او آخرت اخلم هغه ورته نه خیر لورونو سره سلا وکړه وی زه ستا په باره کې چا سره هم سلا نه کوم زه تا اخلم او دنیا پرېږدم دا د عایشې رضی الله تعالی عنها الفاظ یا نساء النبي دا اخري آیات دی دلته یو ټکي راغلی بالفاحشة خیال ورته یا نساء النبي بیبیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم من یاتی هغه څوک چې راته وکړي منکن ستاسو نه بالفاحشة څه ده یو ښکاره ګناه ته مبینه ښکاره ګناه ته د ښکاره ګناه نه معنا او مطلب یا فاحشه ښکاره ولا د دې نه مطلب دلته زنا نه ده عام طور قرآن کې یا داسې چې راسي نو فاحشه نه مراد اکثریت زنا راځي دلته دا مراد نه ده دا د حضرت زینب بن جحش رضی الله تعالی عنها نکاح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق الله رب العزت فرمایي چې بیبیانو تاسو دا مه وایئ چې ده دا نکاح کړې ده کومې چې خپل زوی جوړ کړي و بیا یې د هغه بیبي سره نکاح وکړه کنې دا ده په خپله خوښه کړې ده دا قول چې دی دا هم د فحاشۍ قول دی دا منافقینو ته لار میلاویږي هغوی به بیا دا وایي سبا چې نعوذ بالله من ذلک دې سره د مخکې نه تعلق وجود هغوی به دا اعتراض وکړي چې طلاق یې پرې ورکړم نو لہذا دا خبره هم ډېره غټه خبره ده الله رب العزت فرمایي چې داسې مه وایئ بیبیانو بلکې دا فیصله د الله رب العزت د جانبه وه دا په عرش د دې وجې به هغې به فخر سره وي وایي زما نکاح الله رب العزت فیصله په عرش یا نساء النبی بیبیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم من یأتی منکن هغه څوک چې راته وکړي ستاسو نه بفاحشة ګناه ته مبینة ښکاره نو یضاعف لها العذاب وربکړي شي ته یضاعف وربکړي شي دله لها العذاب دوی ته عذاب ضعفین 2 چنده عذاب ولې ځکه دا کور چې دا پاک دی اوس دلته که انسان نه غلطي وشي نو معمولي ګناه ده خو که په حرمینو شریفینو کې دې وشي نو ډېره غټه ګناه ده
کبار سړی چغلی وکړي نو الله نو ساتیان یو ګناه ده خو په جومات کې چغلي کوي جنګول کوي دا ډېره سخته ګناه ده دا ډېره سخته ګناه ده الله دې وکړي نو الله رب العزت فما يضاعف لها العذاب ضعفين عذاب ورکړي لره دوه چنده عذاب خبر وكان ذلك او یقینا دی دا کار علی الله په الله باندې یسیره آسان دا په الله باندې آسان دي سګران کارو نه دی الله رب العزت دې توبه سمجرانسي ولما راى المؤمنون وهركل جولد المؤمنان دللران دي هو ما وعدنا الله هغه چې وعده کړی دا الله دا هغه دي چې وعده کړی د موږ سره الله او رسول دا هغه وصدق الله او رښتیا ویلي دي الله رب العزت او رسول دا الله رب العزت وما زادهم زیات نه کړی لرا الا ایمانا مگر ایمان زیات نه کړی لرا دلا او لخر دي رؤیت لخر الا ایمانا وتسلیما مگر ایمان او تابعداري من المؤمنین د مؤمناننا رجال سړي دي صدقو چې رښتیا کړه ما هغه عهد الله علیه چې وعده کړو په هغه باندې الله سره فمنهم نباذ دجونا من هغه دي قضا نحبه چې وفا یې په خپل نظر باندې ومنهم وباذ دجونا من هغه دي ينتظروا چې انتظار کوي د شهادت وما بدلوا تبديلا او دي بدل نکړو عادي لرا په بدلولو سره دفار عادی چې بدور کی الله رب العزت رښتونو ته بصدقهم په سبب د رښتیا او د دوی ويعذب المنافقين وعذاب ورکی منافقانو ته ان شاء کچته وړي الله رب العزت او يتوب عليهم یا برجو کی بدیو باندې خدایا ترا رضا شه د توبې راکړي ان الله یقینا الله رب العزت کان دی غفور الرحیم بهنه کوونکی او رحم کوونکی ورد الله الذين وابسط الله رب العزت هغه کسانو لرا کفرو چې کافران دي بغیظهم سره د غسید دیو لم ينالوا خیرات دي حاصل نکله څه فائدہ وکف الله المؤمنین القتال او کافر الله رب العزت د مؤمنانو نه جګړه کوونکی یا وسات الله رب العزت مؤمنانو لرا د جګړې نه وکانه الله یقینا دی الله رب العزت قویا قوی عزیزا زورول وانزل الذين ونازل کړه الله رب العزت را کوز کړه الله رب العزت هغه کسان طهروم چې امداد کړو د هغه سره د اهل مکه سره من اهل الكتاب د اهل کتابنا من صياصين د کلو د دیونه وقذف في قلوبهم الرعب او رعب واچو د دیو پزړونو کې فريقا تقتلون وتأسرون فريقا يودلن قتلول وبل چې د تاسو کې بیان کول ځکه ابي ګناو واورثکم ارضهم نو د دې حکمت هم دی چې دا کوم کشران د غلامۍ دا کوي مسلمانانو سرپات چې یو په معمولی خبره باندې غلام آزادي معمولی خبره او بل رستو چې دا څو پکې ومې ولده وګرځي چاته د نکاح اجازه ملو شو وغیره آینده نسل چې راځي هغه بیا مسلمانان هم ګرځېدلي او آزاده مقصدیت ګرځېدلي وقذف في واورثکم وارثان یذل تاسو له ارضهم د خور د دی و دیارهم د دی د کورونو د دی د مالونو و ارض لم تطوها او د داسې ځمکې چې تاسو نه دي قدمونه لګولي په هغه باندې چې تاسو د قدمونه نه دي وکانه الله على كل شيء قدير او دی الله رب العزت په هر څه باندې قدرت والا یا ایها النبی اے نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قل لازواجک ويخبر ببيانتا ان كنتن كجرتا سكرتن الحیات الدنیا غواړي زندگی د دنیا و زینتها او زینت دي فتعالین نراشه ومتعكن چې څوک سازو سامان درکړم تاسو ته سرحكن او رخصت درکړم سراحا جمیلا پر رخصت کلی مزیدار سره وإن كنتن أو كجرتا تاسو تريدن الله غواړي الله لرا او رسول الله لرا والدار الآخرة او کور د آخرت لرا الله دې نصیب فإن الله نبس یقینا الله رب العزت اعد تیار کړی دي للمحسنات د پاره چا د پاره د هغه د نیک عمل کوونکو د پاره من کل نساس اجر عظیما ډیر لوی اجر یا نساء النبی اے بیبیانو د نبی کریم محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم من یأتی منکن هغه څوک چې راتګ ستاسو نه بفاحشة مبینه فاحشې ښکاره ته فحاشت ښکاره ته نو هغې نه ما د دوی دغه قول مراد دی دغه قول ښکاره ته یضاعف لها العذاب چې څوکي یضاعف نو وربکي لها دې ته العذاب عذاب ضعفین دوه چنده وکان ذلک علی الله یسیرا او دا کار دی په الله باندې اسانه دا کار په الله باندې اسان دی